زما نوم امرالله، د پلار نوم مې سید عارف، د مرکخیلو خوږیاڼو ننګرهار اوسیدونکی یم. زما 29 کاله عمر دی. زما پلار یو ریټایر استاد دی. زما 2 ورونه دي، 5 مې خویندې دي. ما واده کړی دی او زما 2 بچي دي. ما د دیني زده کړې دپاره د عبدالله ابن مسعود په مدرسه کې داخله واخیسته. تقریبا په 2002 کال کې مو دغه مدرسه پرېښوده او د قیمتي کاڼو کار مو شروع کړ، چې د دې باوجود د یو ټیکهدار سره مې د منشي په حیث هم کار کاوه. نو په دغه دوران کې تقریبا چې 2014 کال برابرې د زما ماما حکمت الله چې د داعش په ګروپ کې د ټارګټ کیلنګ په کارونو کې و شامل و. د ما ته هم تک په 2020 کال کې په دغه ګروپ کې د داخلېدو لپاره دعوت راکړ. بالاخره ما د دعوت قبول کړ او د سره په دغه ګروپ کې د ټارګټ کیلنګ کارونو لپاره شامل شو. زموږ اولنی هدف د په خوږیاڼو کې د اربکي کمیټې یو کارکون و. دویم هدف مو په 2020 په اول کې د امریکایي استخباراتو یو مخبر و چې هغه مو هدف کړ. دریم کار مو په د 2020 کال په درمیان کې د افغانستان حکومت یو جاسوس و، هغه مو هدف کړ. د دغه 3 وړو کارونو ذمہواري داعش ډلې د ټلګرام په واسطه په غاړه واخیسته. د دې نه پس د مشرانو د خوا نه موږ ته په پاکستان کې د جهاد کولو امر وشو، چونکې د مشرانو د خوا نه په دې باندې زیات بحث وشو چې په پاکستان کې حالات سخت دي، هلته کار کول ممکن نه دي او مشکلات زیات دي. خو بالاخره د 2020 کال په آخر کې زه د سپین بولدک له لارې پاکستان ته داخل شوم او په کوچلا کې استوګن شوم. د څه وخت تېرېدلو وروسته د کوچلاک څخه پبی نوشهر ته انتقال شوم او هغلته زما د خپلو مشرانو سره رابطه وه چې په تیرا کې وه. د محمد نبي په نوم یو کس هغه سره مو هم رابطه وه، چونکې څه ورځې بعد محمد نبي نومي کس د پاکستان پوځ له لورې ګرفتار کړی شو او د کارونو ټوله ذمہواري زما په غاړه شوه. نو ما ته د مشرانو د خوا نه امر وشو چې ته د پاکستان پوځ پولیس دغه د دوی د هدف کولو دپاره ترصد شروع کړه، د دې دپاره پلان برابروه او زموږ امر ته انتظار کوه. نو ما د دې د پلان برابرولو دپاره د دې د ترصد کولو دپاره ترتیب جوړاوه چې د مشرانو د بار د او زر امر کولو د وجې زه پېښور ته نقل شوم او هغلته د وژلو د امر راته وشو. ما د ده ترصد شروع کړ او د ده د وژلو دپاره مو پلان برابرول شروع کړ چې دا پلانونه نه و برابر شوي. مخکې د دې نه زه د پاکستان پوځ له لورې ونیول شو. نو زما ورونو دهشتګرد دښمن د ډالر په واسطه ځوان نسل د ایمانونو سودا کوي. د خدای په لاره د حضور صلی الله علیه وسلم په لار روان شئ، یو ښه ایماندار دیانتدار محبت والا انسان جوړ شئ او ښه ایمان دا چې نیکي او ایمانداري ده. د ډالرو په لالچ کې مه راځئ.